زه نوي نسل ته قرآن ښیم او ته نوي نسل ته کنزل ښې. زه نوي نسل له په دیني مدرسه او په تبلیغي مرکز کې دیني تربیت ورکوم او ته نوي نسل ته ډانسونه ښې. نو ته غلام شو که زه غلام شو. او ملا برادر او ملا عمر او د افغانستان مجاهدینو هغوی د نیټو د 13 ملکونو مقابله کړې وه. نو د پاکستان په سیاست کې مولانا فضل الرحمان صاحب د 34 ملکونو نه فارن فنډډ عمران خان دغه مقابله کړې ده. الحمدلله هغه د 7 قرائت بهترین قاری دی. هغه د دارالعلوم حقانیه فاضل دی، عالم دی. داغه ځواني وګوره چې د دارالعلوم حقانیه په نوراني ماحول کې تیره شوې ده او خپل ځواني وګوره چې ته کله زما د مشر په سر باندې پګړۍ داغداره کې نو بیا یاد ساته بیا به حقیقت ته رسو. ستا 3 بچي دي نن هم د فرنګیانو سره دي. د مولانا فضل الرحمان صاحب 3 زامن دي، مولانا اسد محمود، مولانا انس محمود، مولانا اسجد محمود. 3 واړه عالمان دي، سینې د بخاري او د ترمذی او د قرآن ډډکې دي. ته د مولانا صاحب خلاف نارې لګې نو تا حکومت تیر کړی نه دی. نو تا په حکومت کې د مولانا صاحب خلاف د ډیزلو پرمټ ثابت کړی و که نه؟ ثابتول وروستو خبره، تا به کیس خو جمع کړی و که نه؟ تا چې دا ټول سیاسي لیډران نیب ته ورلېږل، تا به یو ورځ دپاره مولانا خو ورلېږلی و که نه؟ مولانا صاحب جامه پاکه ده الحمدلله. د مولانا صاحب کردار پاک دی. د مولانا صاحب په کردار کې کو د نوک او د ورې ترمنځ تا ته 0.0 تا ته په هغې کې څه ګنجایش میلاوېدلی نو تا به خامخا په هغه باندې څه کیس جمع کړی و. خو د هغه الحمدلله کردار د هغه صفا دی، هغه کردار پاک دی. د پاکستان لکونو عالمان په هغه پسې شاته ولاړ دي. د حرم امام چې راشي نو د مولانا فضل الرحمان صاحب شاته مونځ کوي، امامت یې مولانا فضل الرحمان صاحب کوي. ته د مولانا صاحب نوم اخلي، 10 پیرې خوله ومینځه، هغې نه وروستو بیا د مولانا صاحب نوم واخلي.